پرونی سبق کې هغه د اودس فرایض او سنت هغه ذکر شوی. نن هغه مستحبات مکروهات وغیره ذکر کوم. خو د دې نه مخکې هغه د فرض سنت وغیره تعریف پیژندل پکار دي چې دا څه ته ویلی شي. نو فرض دا هغې ته ویلی شي چې هغه ثابت شوی وي په مضبوط او قطعي دلیل سره چې په هغې کې هیڅ شک شبه نه وي. مضبوط او قطعي دلیل چې دی نه هغه قرآن مجید او په احادیثو کې احادیث متواتره چې د دې نه یو کار ثابت شوی وي نو دې ته هغه فرض ویلی شي. په دې کې حکم راغلی نو د فرض منکر هغه کافر وي او په پرېښودو سره یعنی په یو کار کې یو فرض کار یو سړی پرېښودو نو هغه کار هغه نه کېږي. بیا واجب هغې ته ویلی شي چې هغه په دلیل ظنی سره ثابت شوی یعنی په هغه دلیل کې چې دی نه هغه څه نه شک وغیره وي یعنی مطلب د دې په الټ باندې یو دلیل هغه راغلی وي یا د دې خلاف څه دلیل راغلی وي یا په دې کې چې دی نه هغه لږ شک وي. حدیث دی د احادیثو ډېر اقسام دي. یو حدیث متواتره دی یا چې دی نه هغه مشهور حدیث راغلی نو لږ هغه د دې فرضیت نه پکې لږ کمزوروالی وي نو هغې ته بیا واجب ویلی شي. نو د واجب حکم دی چې د دې منکر هغه کافر نه وي بلکې هغه ګناهګار وي. او په مانځه کې چې دی نه هغه د واجب په پرېښودو سره سجده سهو لازمیږي. بیا سنت چې کوم ذکر کېږي په مانځه کې هم سنت ذکر کېږي، په اودس کې یا نور په بعضې اعمالو کې چې دی نه هغه سنت ذکر کېږي. دا کار سنت دی. یا چې دی نه هغه منځونه یاروئ د فرض مانځه نه مخکې دومره سنت دی، وروسته دی دومره سنت دی، یاره دا سنت مؤکد دی دا غیر مؤکد دی. نو سنت هغې ته ویلی شي چې نبی علیه السلام په هغې باندې همیشوالی کړی وي. په ژوند کې یو یا دوه پیرې پرېښودی یعنی کله کله نبی علیه السلام هغه پرېښودی وي، کله کله دې پاتې شوی وي، نور پې همیشوالی کړی وي. او حکم یې هغه دا دی چې د سنت په پرېښودو سره انسان ګناهګاریږي او په ثواب کې هغه کمی راځي. دلته مراد هغه سنت دی چې هغه مؤکد وي، نبی علیه السلام د هغې تاکید هم کړی، همیشوالی پې هم کړی. بعضې سنت هغه وي چې نبی علیه السلام کله کړی کله نه کړی او نبی علیه السلام به تاکید نه کړی، هغې ته سنت غیر مؤکد ویلی شي چې یو نوم د هغې مستحب هغه هم دی. نو مستحب بیا څه ته ویلی شي؟ مستحب دا هغې ته ویلی شي چې نبی علیه السلام هغه کار کله کړی او کله یې پرېښودی، بیا وروسته نیکانو خلکو هغه کار اختیار کړی وي. نو د دې حکم دا دی چې د دې په کولو کې ثواب دی، دغه کار سړی وکړي نو ثواب به ورته میلاویږي. او که دغه کار چې دی نو هغه د پرېښودو نو دی په دې باندې ګناهګاریږي. نو د سنتو په پرېښودو انسان ګناهګاریږي او د مستحب په پرېښودو انسان نه ګناهګاریږي. عام طور چې دی نه هغه زموږ خلکو ځان له یو تعریف جوړ کړی، مړه دا کار سنت دی که دې وکړو که دې ونه کړو. هلکه دا کار چې دا خبره چې کم کې نو دا د مباح تعریف کړی، وروسته د مباح تعریف هم راځي. مباح هغې ته ویلی شي چې د هغې کول او نه کول برابر وي، یعنی که ته یې وکړې نو هم تا ته څه ثواب نه میلاویږي او که یې ونه کړې نو څه ګناهګاریږي. نو یعنی کول او نه کول هغه برابر دي، نه پکې څه ګناه شته دی او نه پکې څه ثواب شته دی. نو عام طور خلک وایي مړه دا کار سنت دی پرېږده که دې وکړو که ونه کړو. یا چې دی نه هغه د سنتو خبره راشي د مانځه نه مخکې وروسته چې کوم سنت دي مړه پرېږده سړیه. عربو کې چا کړي دي؟ په عربو کې خو څوک نه کوي. هلکه نو زمونږ دپاره دلیل خو عربیان نه دي، زمونږ دپاره خو دلیل او قرآن او حدیث دی. زمونږ دپاره خو عرب دلیل دی چې بس عرب به یو کار کوي چې مونږ به هم هغه کار کوو، چې عرب نه کوي چې مونږ به هم هغه کار نه کوو. مونږ ته خو نبی علیه السلام دین پرېښودلی دی، مونږ ته خو نبی علیه السلام عرب نه دي پرېښودلی چې بس په عربو پسې ورپسې شي. نو دا غلطه خبره ده چې بس په عربو کې یو سړی یو کار ویني چې بس زبان کوم، چې یو کار پکې ونی نه یار هغه نه کوي چې زبان نه کوم. نه، نو سنت په پرېښودو باندې انسان ګناهګاریږي، دته به ګناه میلاویږي باقاعده. نو د مباح تعریف هغه هم وشو. حرام دا هغې ته ویلی شي د هغې منع په مضبوط دلیل سره راغلی وي، یعنی د هغې منواله چې دا کار مه کوه مضبوط دلیل سره په قرآن مجید کې منع راغلی وي، یا هغه احادیث چې هغه متواتر وي یعنی ګډ احادیثو کې د هغې منع راغلی چې دا کار مه کوئ، نو هغه کار هغه حرام وي. نو بیا حرامو ته حلال ویل په دې سره هم انسان هغه کافر کېږي. او حرام کول، حرام کار کوي یو سړی او حرام ورته وایي چې ټیک ته حرام دی خو بس کومه یاره، نو په دې سره انسان کافر کېږي، خو نه خو ګناهګاریږي. خو که حلال ورته وایي نو بیا انسان کافر کېږي. بل چې دی نو دا حرام چې دی هغه د فرض په مقابله کې راځي. څنګه چې فرض
کار یعنی حکم راغلی په دلیل قطعي مضبوط دلیل سره د قرنګي د حرام هغه ته لږ دغه منع په مضبوط دلیل سره راغلی. بیا د مکروه د واجب په مقابله کې د مکروه هغه ته ویل شي چې د هغه منع راغلی وي د دلیل سره چې باقي کې سن شک وي یعنی لږ کمزور دلیل وي په مقابله د سکه د هغه مخکینی مضبوط دلیل کې نو هغه ته بیا مکروه ویل شي. نو دا چې دین هغه د فرض واجب سنت او مستحب مباح وغیرہ هغه تعریفونه دغه په ذهن کې هغه یا خودل پکار دي چې دا موږ ته هغه یاد وي نو موږ ته بیا پته لګي چې دا کار سنت دی نو د دې څه حکم دی یا کولی پکار دي کنه دي مستحب دی د دې کول پکار دي کنه دي. نو د مانځ چې دین هغه فرایض دا او دس فرایض او سنت هغه ذکر شو. وس چې دین هغه د او دس مستحبات نو مستحبات یعنی هغه کارونه چې په اودس کې موږ دا کار وکړو نو موږ ته به د اودس ثواب زیاتیږي او کومه کې ونه کو نو موږ به څه ګناګاری ګنو نو په هغه کې اولنې دا ده چې په اوچت ځای باندې کې ناستل چې د اودس داري د اوبو داري د تنه راځي په دې ځای کې ناستل اودس کول. نمبر 2 قبلې ته مخ کول. نو اوس کې وزید شي مثال لکه زمونږ د جمعه او د سخانی د نبدي کې دا یو لین چې دنه هغه قبلې طرف ته مخ ته او دا دوه لین شي دین د دې سي مخ دي وځي او سړی راشي د مانځه ټایم دی او غڼه دالته کې چې دنه هغه قبلې طرف ته چې کم دالین دی ودی کې زین نشته دی اوس ولاړ لای شي یار بس دا خو ما ورېدلی دا مستحب دی او دا خبره ده نو اوس دې ته انتظار کول ته مونږ کیږي الکه مونږ فرض دی چې دا فرض او د مستحب مقابله راشي نو فرض ولا به ترجیح ورکړي وردا خبره اسی یو قاعده یاد ساتل پکار دي چې په کمزې کې مقابله راشي یعنی مقابله د فرض او د واجب او یا د سنت اپس کې مقابله راشي نو چې کوم اوچت وي هغه له ترجیح ورکول پکار دي. نو په اوله درجه کې فرض دي بیا بس واجب دي بیا بس سنت دي بیا بس مستحب دي. نو وس دلته کې او دس چې نه قبلې ته مخ کول دا مستحب دي او الته مقابله د مانځ سره راځي د فرض او سره ته مونږ ته سین رسل نه کیږي دا جمع چې دا سنت مؤکد دا او د مونږ فرض دي نو الته جمع د نزینو سنت مؤکد د نزی کنه نو دلته کې دنه پاتې کېږي د دې دا باندې ګناګاریږي نو د اوس مستحب پری دی او سنت مؤکد ته ځان رسي. دغه رنګ د چانه مدد نه اغستل چې بدی کې او دست په خپل دغه باندې وګړي چانه مدد هو یو سړی بیمار دی نه جوړه دی کله چانه مدد والی نو سم مسله نشته او یا عام حالات کې هم کله چانه سم مدد واخلي سو ورته وګوره چې دغه هم سم مسله نشته ثواب کې سکمه نه راځي. دنیاوی خبرې نه کول نو دنیاوی خبرې سه حرام نه دي ناجایز بګین دي پاودس کې خو کول نه دي پکار مستحب خبره ده. نمبر 5 کم دعاګانې چې رانقل شي دي ورسته احادیث کې دعاګانې راځي چې کومه دعا د اودس نمخ کې ویل پکار دي په مینس کې ورسته هغه دعاګانې چې دین ویل دا مستحب دي. د هر اندام منزل سره بسم الله ویل لکه لاسونه ينز بسم الله الرحمن الرحیم خلیته ورشه بسم الله الرحمن الرحیم مخ ينز بسم نو هر اندام منزل سره بسم الله الرحمن الرحیم ویل دا مستحب دي. نمبر 7 غټه غوتۍ اغړه قول د انسان غوتۍ په لاس ویلچا نو دا غوتۍ په دوه قسمه یا به انتهایی تنګي چې دنه ورته او په اسانۍ سره نزي نو د دې اړه قول بیا لازمی دي فرض دي او یو غوتۍ دا هغه کولاو ده نو تا ته بدل چې دې ته وبزي خو بیا هم وړه وراوړه کو دا قولي هغه مستحب دي چې ورته خ بالکل چې دنه هغه خبره نشک نه هغه اوزي. نمبر 8 خلی او اوزي ته په خیلاس باندې او باچول په خیلاس باندې او باور چول دا مستحب دي او په ګس لاس باندې پوزه پاکول په پوزه کې ګوته سره وي دغه نو دا په ګس لاس باندې دا مستحب دي. د وخت نه مخکې او دس کول د غیر معذور د پاره یو سړی ته عذر دی او عربول ولر سم مسله ده نو بیا ورسته وکړ دی او کدانې نو د وخت نه مخکې وکړه ټیم داخل شوی نه دی او د وخت نه مخکې ځان تیار کی مستحب او غوړه خبره. د او دس نه ورسته کلمه شهادت ویل. دغه رنګ نمبر 12 د او دس نه پاتې شوی او په ولاړه یا په ناسته باندې اغسکل د مستحب دی خو چې کله لوخه هغه پاک وي یو لوخي کې سړی وبره غستلی او دس پکې نو کا د دس غواړي دغه دی وس کی مستحب خبره د لګي پاتې د او دسنا رست دا دعا ویل اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين دا دعاګان ورست هغه هم روان دي دا دعا ویل مستحب خبره ده. په او دس کې چې دین هغه یو 15 کارونه هغه مکروه دي یعنی هغه کارونه کول نه دي پکار د مکروه حکم وختي شی او مکروه حکم دار چې د دې سر په ثواب کې کمې راځي بدی کې دا مکروه بیا بدوخه سره یو چې په ثواب کې کمې راځي بل هغه چې هغه حرام ته نږدې یعنی بالکل لکه حرام خو نه خو حرام ته نږدې یعنی انتهایی چې دین اغزان ساتل پکار وي. نو مطلب په اودس کې بعضی خبري هغه داسې دي چې د هغه د وجه نه په اودس په ثواب کې کمې راځي. نمبر 1
د ضرورت نه زیات یا کمی اوبه استعمالول. دومره کمی استعمال کې چې اندامونه صحیح ونه وینځل شي، یا دومره زیات چې بس اوبه هغه اسراف وکړي نو دا مکروه دي. نمبر 2 مخله په زوره باندې اوبه راچول. بعضې کس خواته سړی ناست دومره په تیزه دی مخله اوبه راتړي چې بس هغه هر څه ټول خوا او شا خلک چې دی نه هغه لامده کړي، نو دا په تیزه اوبه راچول مخله دا مکروه دي. نمبر 3 دنیاوي خبرې کول. نو ګوره دنیاوي خبرې نه کول دا مستحب او دنیاوي خبرې کول چې دی نه هغه څه دي مکروه دي. نمبر 4 بغیر د عذر نه د چا نه مدد اخیستل. نو چې عذر یې سړي ته نو بیا مکروه نه دی، خو چې عذر نه یو مدد اخلي دا مکروه دی، ثواب کې کمی راځي. نور اودس کی. نمبر 5 د سر مسه 3 پیرې په نوې اوبو سره کول. مخکې هغه داسې رشي وه د سر مسه سړی کوي نو هم په دغې اوبو سره چې دی نه هغه بیا د غوږونو مسه کول او بیا د سټ مسه چې دی نه هغه کول، نو دا چې دی نه هغه په دغې یو اوبو سره دا پکار دي. او د دې نه علاوه که یو پیر سړی لاس لونکي او په سر مسه وکړي، بیا لاس لونکي په غوږونو مسه وکړي، بیا لاس لونکي د سټ مسه وکړي، دا مکروه دي د دې لپاره. د اوبو چې دی نه هغه څه وکړو اسراف وکړو. نبی علیہ السلام فرمایي نه عثمان رضی الله تعالی عنہ، عثمان رضی الله تعالی عنہ یو ورځ اودس وکړو فافرغ علیه علی یدیه، نو د اودس هغه طریقه ښایي، نو په خپل لاسونو یې اوبه راواچولې 3 پیرې، ثم تمزمزه بیا یې خولې ته اوبه ور واچولې 3 پیرې، واستنثره او بیا یې پوزې ته اوبه ور واچولې 3 پیرې، ثم غسل وجهه 3 بیا یې مخ 3 پیرې هغه وینځو، ثم غسل یده الیمنا الی المرفق 3 بیا یې دا ښی لاس چې دی نه هغه سره د دې څنګلې 3 پیرې وینځو، ثم غسل یده الیسرا الی المرفق 3 بیا یې ګس څنګله هغه لاس چې دی نه هغه 3 پیرې وینځو، ثم مسح برأسه بیا یې په سر باندې مسه وکړه، ثم غسل رجله الیمنا 3 بیا چې دی نه هغه ښی خپه هغه وینځله، بیا یې ګسه خپه چې دی نه هغه وینځله، ثم بیا قال بیا یې وفرمایل رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم توضأ نحو وضوئي، ما نبی علیه السلام لیدلی و چې دقه شانتې اودس یې کوه څنګه چې ما وکړو. عثمان رضی الله عنه فرمایي هذا دا. ثم قال بیا یې وویل من توضأ، نو نبی علیہ السلام چې داسې اودس وکړو نو په دغه ټایم کې نبی علیہ السلام ارشاد وفرمایو من توضأ نحو وضوئي، چا چې زما د دې اودس په شان اودس وکړو هذا دا، ثم يصلي رکعتین بیا 2 رکعات چې دی نو صلات الوضو وکړل، یعنی د اودس نه پس چې کوم 2 رکعات یې دی وکړل. لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له، د ده په زړه کې چې دی نه هغه بل څه خبره نه بلکې د ثواب نیت یې، نو د ده چې دی نه هغه غفر له ما تقدم من ذنبه، مخکې چې دی نه هغه ټول ګناهونه په دې سره د ده هغه معاف کېږي.